د اسلام او د خوږې کلمې او د ښکلي دین او د سپین سپېڅلي مذهب مسلمانانو ورونو نننی بیان د ترهیب او د ترهیباتو په سلسله کې د جهنم او د جهنم د طبقاتو ذکر او د جهنم د اور او د هغې شدت او تیزوالی او سختی او دا شان په جهنم کې د کافرانو منافقانو بدبختانو حالات سوال زاری د الہ العالمین په درگاہ کې بیا چغې او فریادونه چې هغه بیا فایده نه کوي د هغې بیان او ذکر د جهنم حیات ماران او عقارب او لړمان او د جهنم د جهنمیانو جړاګانې فریادونه او د نیکانو بندگانو د جهنم د سختیونه ویر غم یرا او خشیت په نننی مختصر بیان کې به انشاءاللہ ذکر کی علماء کرام او خاصتا اولیاء اللہ او نیکان بندگان پیران مبارکان هغوی دا خبر خپلو کشرانو مریدانو ته کوي او دا شان مشایخو په خپلو کتابونو کې ذکر کړي. لکه امام غزالی رحمه الله په احیاء علوم الدین کې دا خبره تصریحا وایي چې اے انسانا ستا په مخه کې دا سفر راتلل د مرګ یقیني دی او ستا په مخه کې قبر دارالآخره دی یقیني دی او ستا د وړاندې جهنم او یا جنت راتلل دی. دا خبره چې مسلمان رو رتبه جنت تزي دا د پورا یقین او قطعیت خبره نه ده، یعنی چې ابتداءً به د جهنم نه خلاصېږي او جهنم ته به ځې نه او جنت ته به ډایرکټ کېږي. دا متیقنه نه ده، امید دی، تمه ده، ممکن چې ته جنت ته لاړ شي او ممکن چې لاړ نشي. بالمقابل جهنم چې دی او په جهنم باندې زما او ستا یو کرت وردننه کېدل دا قطعي خبره ده، یقیني خبره ده، شک او ګمان نه دی. د دنیا چې څومره انسانان دي الا ماشاء الله انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات چې هغوی ته به الہ العالمین د جنت ته د تلو یوه بله لار جوړه کړې وي. د هغوی نه سوا چې څومره خلک دي د دې خاصانو نه جدا دا عام موږ او تاسې مسلمانان که علما دي او که عوام دي که طالبان دي د دې متعلق الہ العالمین ډیر پکلک او په تاکید باندې وایي چې ام منکم الا واردها، ام منکم نشته یو کس هم ستاسې نه الا واردها پنځ د اکثر مفسرینو باندې وارد دلته په معنا د داخل باندې دی. الا واردها الا داخلها یو کس تاسې داسې نشته دی مگر خامخا به په جهنم وردننه کېږي. دا خبره د یو ملا او د مفتي نه ده چې ته شک وکړې چې یاره دا ملا به خطا شوي دا لکه چې پوه نه شو، داسې نه ده. دا خبره د رب ذوالجلال د کتاب د قرآن کریم ده. الله رب ذوالجلال فرمایي ام منکم نشته یو کس تاسې نه الا واردها الا داخلها مگر خامخا به په جهنم دننه کېږي. یو کله دا خبره یقیني ده، دا متیقنه ده، دا قطعي ده چې جهنم ته یو ځل دننه کېدل زما او ستا شته دي ورته. او دا خبره چې
چې بیا به د دین اخلاصې مو بیا به اخلاصیږو جنت ته بزو، نو دا امید دی او دا تمه ده که الہ العالمین را باندې رحم وکړه او فضل وکړه، یا د سترګو په رب به مو دې جهنم نه تیر کی، یا به یو ورځ را باندې تیره کی، یا دعا، یا کال، یا لس کاله، یا شل کاله په دې اور کې به روان یو او جنت ته بزو، امید دې تمه ده. نو فرمائی ام منکم الا واردها، نشته یو کس تاسې نه مگر خامخا به داخلیږي جهنم. اکثر مفسرین وارد په معنا د داخله خلی چې وردن کیږي و، او کم مفسرین دا وایي چې وارد دلته په معنا د تیرېدو باندې دی، چې دا پل د صراط د جهنم د پاسه دی چې تاسو به پاغې تیرېږئ، او دا د بعض مفسرین رایه ده. عمده مفسرین وایي چې وارد په معنا د داخل دی او تاسو ټول به د جهنم ته دننه کیږئ. کان علی ربک حتما مقضیا، دا خبره چې یو کس تاسو هم پاتې کیږي نا خامخا په جهنم به دننه کیږي، دا خبره علی ربک پر ابستا باندې حتما مقضیا، حتمی فیصله کړی شوی، دا یو حتمی فیصله ده چې یو هم نه پاتې کیږي مگر په جهنم به دننه کیږي. نو دا یقیني شو. بیا څه چل کیږي؟ ثم ننجي الذين اتقوا، بیا الہ العالمین فرمائی ننجی مونږ به نجات ورکو الذین هغه کسانو ته اتقوا چې هغه یره کړې د خدای تعالی نه، تقوا یې په ځان کې راوستې ده، تقوا یې په ځان کې راوستې ده، هغه کسان هغوی ته به مونږ نجات ورکو، جهنم نه به یې واپس وباس. ونظر الظالمین فیها جثیا، او ظالمان مشرکان منافقان او کافران با الہ العالمین فرمائی پری بگدو منگا غی پا جہنم کی جثیا، پڑمخا پا زنگنونو پراتا، سٹ کے بھئی کڑی ہوئی پا زنگن کی بھئی کڑی ہوئی، پڑمخی بدا سے پا زنگن پراتی جہنم کے دخوزی دونے بگوئی. اب اور کی پریدو ظالمان با پریدو، تقوادار خلق بنجات ورکو، اب تینا دفع پا دفع بانی واپس ہو بس. نو دا خبره چې جهنم ته دننه کېدل دا یقیني او حتمی مقضیاش، او دا خبره چې بیا وضو تینا دا متقیان وزي، متقیان به تینا وزي. متقیان څوک دی؟ اعدت للمتقین، دا جنت متقیانو ته تیار کړی شوی دی. اوس متقیان څوک دی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقیان هغه خلق دی چې خیراتونه او نفقی کوي، فی السراء په پراخی د مال او په غیر قاطع فراخ مال مالداری، والضراء په تکالیف او قاطع او بلاونو تنگ دستی او غریبی کې هم خیرات. دغه خلق متقیان دی. بل څوک دی؟ والکاظمین الغیظ، او بل چې کوم نه متقیان هغه خلق دی چې هغه خړون کې د غصو دی، غصه چې ورته راشي نو بړچ نه کوي بلکې هغه غصه په زړه کې وخوري. کظم الغیظ چې سړی وس کیږي یو چا باندې چې یاره دنه انتقام اخیستی شم، وی چې بس خطا شه غصه وخوري. حدیث مبارک کې راځي چې چا درته بد ویل غصه درله، او زړه دې چې حمله ور باندې کې نو چې ولاړې کېنه وی غصه به دې سړه شي، او که ناستې پاسېږه نو غصه به دې سړه شي. نو بل متقیان هغه خلق دی چې هغه خړون کې د غصو دی. اوس به موږ او تاسې ځان څه سوچ وکړو چې ځان نه کشر ځان نه کمزور انسان مقابله کې کله غصه راغلی ده، بړچ مو پې کړی، ګزار مو دې پورته کړی، که نه کظم الغیظ مو کړی، غصه مو خوړلې. بل والعافین عن الناس، او متقیان هغه خلق دی چې هغه د خلکو نه عفو کوي، خلکو ته عفو کوي. دا ډېر قسمونه دي. چا در نمړی کړی دی جرګی راولېږله، سوال زاری وکړه، بس ښه متقیان هغه خلق دی. قل العفو خیر، عفو کې چې کم دی نو خیر، والصلح خیر، په صلح کې خیر، بس معافي ورته وکړه. یا عافین الناس هغه خلق مزدور دی بادار للند، مزدور نه یو کار روان شه نو هغه غصه ونه کړه بلکې عفو یې وکړه. زه بیا داسې مه کوه، عفو یې وکړه. حدیث مبارک کې راځي عافینا من الناس،
اصلا هاغه خلق دی چې دا غلند غلام او مزدورا یو کار د ورځې او یا کرته خراب کی او بادار ورته وې ز خيار دې بیا داسې مک او یا کرته کار روان کیو دې ورته سونه وې ودا عافین من الناس دی دغه خلق تقوادار دی او جنت دی ته جوړ شوی نو ثم ننجي الذين اتقوا بیا به موږ نجات ورکو هغه خلکو ته چې هغې تقوا کړې ده هغې به د جهنم نه وباس و تقوا آسان کار خو نه دی کنه حدیث مبارک کې راځي کوم انسان ته قهر او غصه ورله خو وسشتا چې انتقام واخلي خو اوی خوړه غصه او عفو وکړه یا کوم انسان چې هغه ډېر مالدار گاونډي غریب دی پزان خرچه نه کوي ښه جوړه نه اچي د بخل د وجنه نه بلکې د دې وجنه چې زما گاونډي ته چرته ګیلو نه درېږ دم ځان غریب ښکارک ورځ د قیامت چې راشي دا امتي به العالمین د جنت په حورانو کې خوشي اے جنتی زګرځېږه په دې جنت کې چې څومره حوران ستا خوښوي نو ته ور باندې ګوتږده نو هغه وستایي دوه ویه حورانې به د ده په خوښه ورکوي ورته په شوق سبحان الله وایي دا خو شوق نو دا خو سوړ جواب په شوق نو عرض می دا کو چې جنت تا دنه کېدل یقینش او د جهنم تا دنه کېدل یقینش او د جهنم نه بیا نجات مندل امید تمدا کی دی شي چې العالمین مو وبخ کی دی شي وی چې رتانم یو ورځ ته شوی ته دې پتاړو تقوادار یې نه ما ویلو چې نجات ورکوم خو هغه چاته ورکوم چې اتقوا تقوای کړي و او موږ تاسو ټولو کې تقوا ګوره نشته ځکه الہ العالمین فرمای من یتق الله یجعل له مخرجا سوک چې د خدای تعالی نه یریږي او تقوا دار وي الہ العالمین د رزق د ګټلو اسباب ورته برابر کینو مخرج ورته پیدا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا سیاړخ نه روزي ورته شروع شي چې د انسان ګمانم نه روزي ورته والش موتا تکل روزي والا د خسار زو دکان ته د دکان پرې د چې روزي شته کنهشته دا من حيث لا يحتسب نه دا دستا ګمان دی چې د دکان کې ما تمیاش کې دومره ګټه راځي یاره د مدرس روزي هم من حيث لا يحتسب نه دا مدرس چې ویشتم تاریخ راشي نو محتمم ته خوره کیږي چې اوس وختن خارک دا يحتسب نو د ګمان ځکه مدرس کمالی طریقه تقواځان کې راوستي نه ده نو هغه ته چې کم تنخواه ملاویږي هغه هم لا يحتسب روزي نه من حيث لا يحتسب روزي یعنې د دیړي ماروم نه دي اته پتره چې ماښام یو نیم سل دیړي ملاویږي من حيث لا يحتسب روزي تاسو سوچ او فکر وکئ یوازې د پیرانو مبارکانو دی چې په دربار کې ناس دا من حيث لا يحتسب هغه ته پتم نشته چې نن زما دربار ته سو مریدانو بلکیان راځي بیا چې مرید راشي نو لسګون په تحفه کې راکوي که سلګون راک دا من حيث لا يحتسب دا د ګمان نه دی روزي حواله ده ورته ولی حواله ده من یتق الله شرط راغلی دی نو جزا په خپل راځي چې يرزقه من حيث لا يحتسب روزی ورته د هغه ځینه ملاویږي چې د ګمان نه نو چې تقوادار څوک شي کنه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی سوا ولی هغه روزگار کولو روزگار نو اسم نو بس مبارک ناس تو خلق براتلل چا به تحفه صحابه کرام لنګر کې بم خوړي او د بم خوړاو د کور خرچه بم ورنه کېده نو هدیه ځکه محبوب علی سلام فرمایي چې غره مال بهترین مال چې کم دین هغه د تحفه او د هدیه مال چې راشي څوک او عالم دین ته او پیر صاحب ته غلاس کې لسګون او شلګون کی دی او پر هغه د روزگار رواني دا پاکه روزي ده تاسو چې دل تراشه یا بل څوک پیر صاحب دربار تلاړ شي او سور کی نو تاسو نه خبر دی یا زه تاسو نه خبرم چې تاسو په حلاله ګټلی که په حرام او زه خو در باندې نه ګمان کوم چې خلک یې حلاله به مو ګټلی نو تاسو چې ما تراکړه که تاسو په حرام هم ګټلې ده خو ما ته پته نشته نو دا تاسو ما تراکړی مال سوچه حلال دی پاک ما ته خو پاک دی تاسو که پارسه ګټلی نو دا بېشکه روزي په دې زمانه کې او نور روزیانې د تجارتونو خو تاسو ته پته لري چې کې پاک روزي ملاول حلال پسې امیان وای حلال بشي او حرام مال به په حرام باندې وخوري نو چې په حرام باندې خوري نو پوه شئ څه قصه ورکېده او چې په حلاليږي او تکلیفيږي ور باندې نو دی کې چلو بے نو یاد ساته یار میرا
دی ته اوس فکر وړل پکار دی او دا خبر ذهن نشین ګرځول پکار دی چې هر کله جهنم تتلل می حتمی مقضیه او یقیني شو او بیا ته راوتل می په ګمان او پتم او په امید باندې شو. نو کدا مسلمان دا خبر زړه ته کوزه کړه او وی ویل چې یاره دا خو یقیني خبره ده، وګوره جهنم یقیني دی او جنت کی ګمان دی، نو دی به کله هم خلاف شریعت کارونه کی، نو دی به اوس کوشش لګی، نو څه به کوي؟ ثم ننجي الذین اتقوا، دی به په تقوادارو کې ځان داخلی چې زه وردننه خو به شم، خو بیا الہ العالمین وعده کړی دی چې تقوادارو ته نجات ورکوم، نو بس بیا به بچ شم تی وبوزم، نو وردننه بشي د ګناه موافق، څوک به سترګو رب کې تیوزي، څوک به میشور کې تیری روانه وي، څوک به څنګه څوک به څنګه څوک به څنګه. خو یاد ساتئ نیکان اولیاء د الہ العالمین نه دومره یریږي. حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیہ څومره لوی شخص، هغه مبارک به فرمایلا یخرج من النار رجل بعد 1000 عام ولیتنی کنت ذلک الرجل. روایت کې راځي چې یو سړی به زر کاله به جهنم کې روان، زر کاله به مزل کوي او زر کاله بعد به د جهنم نه وځي، مول حیات کې بډو پشي نو سپین روخانه به وپړکېږي، بیا به جنت ته داخل شي. حسن بصری رحمت الله علیہ دومره د الله رب ذوالجلال نه یریږي، وی کاش کې هغه انسان زه شم چې زر کاله بعدم د جهنم نه خلاص، زر کاله دې پروت یم خو چې بیا خلاص شم، کاغه سړی شم خبر، یعنی دومره یریږي چې اسنه هغه څوک شم چې 50,000 کاله ورکې پروتي، لکونه کاله ورکې پروت وي، یا هغه کې داخل نشم چې ونظر الظالمین فیها جثیا، ظالمان به ورکې پړمخه په زنګانونو په زنجیرونو تړل شوي پراته وي، چې هغه کې داخل نشم. د هغې مبارکانو سره دایره وه او د هغه هم به ورسره و. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ناست دی ژاړي، چا ورته وی لم تبکی ولی جاړي، او ورته وی اخشا ان یطرحنی فی النار ولا یبالی. الہ العالمین چې کله د انسانانو ارواح پیدا کړل، س ارواح خی اړخ ته وغورځول، وی هؤلاء دغه خلق چې کم دی اهل الجنه، دا جنتیان دی، ولا ابالی سباق می پینشتره، بس خلق دی دا می جنت ته پیدا کړی دی. او څه ډېر خلک دي چپړخ ته چې وغورځول، نو هغې ته یې څه وویل چې هؤلاء اهل النار، دا ټول جهنمیان دي، ولا ابالي باک مې پې نشته دی چې ولې جهنم کې سوځي، بس پروت دی ورکې دا دی هلته پروت. نو دی مبارک جاړي وي زه په دې یریږم چې هسې نه زه په هغو کې داخل نشم چې جهنم ته مې ګزار کوي، الہ العالمین را باندې باک هم نه کوي، خیال مې هم نه ساتي چې یو سړی مې پیدا کړی و جهنم کې پروت دی، خیر دی که راوی باسم چرته، بالکل مې یادوي نه هغو کې چرته داخل نشم. الہ العالمین دی زمونږ استاسې اصلاح کی، خداوند کریم دی زمونږ استاسې گناهونه را معاف کی. سخت مسئلې دي، سخت مشکلات په مخ را روان دي، سختو صحنو سره زمونږ استاسې مخه ده، خدا خبرې مو ته زړه ته نیولې نه دي، دا مو ذهن نشین ګرځولې نه دي، په دې مو ماخوستن په بستره کې سوچ فکر نه دی کړی چې یو ورځ داسې م راتلونکې ده چې دا روح را نوځي څنګه وځي. روایت کې راځي د انسان نه چې روح وځي د یو ویښته نه ده چې ساه خیږي، دومره درد په انسان تیریږي لکه زر کرته چې انسان په توره ټوټه کیږي. نو د ټول بدن نه چې روح خیږي دا به څه حال وي؟ تاسو وایئ یاره دا مړی خو چغې نه وایي، مړی د اخو تخ نه ایستلی، هغه دومره بیمار کړی، دومره سختی ور باندې راغلی چې څه نشي کولی. او حدیث مبارک کې راځي، علامه قرطبي رحمت الله علیه په تذکرہ فی احوال الموت و امور الاخره کې ذکر کړی دی، وی په دغه وخت کې په بیمار باندې فرشتي وي، سرونو ته ولاړي، په خپو ورته فرشتګان وي، بیماری کلک نیولی وی که فرشتو تړلی نه وی، فرشتو نیولی نه وی، تاسو به یو محتضر او د زنکدن والا سړی په کور کې نه وی ګیر کړی، ده به په ځنګلو کې چغې والی او په غرونو دشتو بیابان کې به یې منډې والی، او د داسې حال تېرېږي. خدا چې شونډې وپړپئ والتفت الساق بالساق، یو پونډۍ په بله پونډۍ تاو راتاو، الى ربک یومئذ المساق، دغه ورځ الہ العالمین ته د مرجان. دې ورځ خلکو ته غم پیداش، څوک راقشته او که نشته دمګرې راولې،
بیا نه دمونه پہ تاثیر کوي او نه تعویذونه پہ تاثیر. بس هغه نیټه راغلی چې لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، نه لږ طرفت عین یو سیکنډ مخکې کېږي او نه رستو کېږي، هغه ټیم نه بیا راورسېږي. نو داسې حالات راځي. د جهنم او طبقې دي. برنۍ طبقې ته جهنم ویلی شي. په دې جهنم کې ګناهګار مسلمانان پراته دي. دا پکې برابر سر دی، چت او طبقې دي، لندې بندې او چتونه دي. او یو چت څومره دی؟ هسې وړوکی چت نه دی. حدیث مبارک کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے فرمائی کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا محبوب علیہ السلام سر یورز ناس، فسمعنا وجیبتا وی زمن وگنو تا یو درز آواز راغے، یو درند آواز راغے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام فرمائل اتدرون ما هذا، اے صحابہ کرامو پوئی گئی چدا سشیو. قلنا اللہ ورسولہ اعلم، منگوت جواب کیو ویل الہ العالمین و داغ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخعلم، تاسو تپتر چی ولداد رزوشا. محبوب فرمائل هذا حجر ارسل یا ارسل فی جہنم منذ 80 عاما، دا یو کانیو دا جہنم دا طبقی دا برسرنا او یا کالوڑن دی خوشکڑے شو، الان انتہا الى قارها، اس چی کم دے دا جہنم دا طبقی بیخ طور سیدنو زکا گڑز ورنا پورتشا. یو طبقہ دا جہنم چی دا آسان طبقہ دا کافر تا نہ جوڑا، دا جہنم طبقہ مسلمانانو گناہگارو تا جوڑا دا. اگا طبقہ چی کم نے دا بر سر نخکتا پوری چی کانے روانی، کانے سمنا تیزی کانے ورکیرا روانو او یا کالا مزلیو کاو اگا اس بیخ تورسی دا، نو دا گڑس چی تاسو واوری دا، نو دا گڑس دا آگی گڑس. دویمہ طبقہ آگی تسقر ویلی شید دویمہ طبقہ دا. درمی طبقی تلظا وی. سلورم طبقہ حطمہ دا. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ. پتہ درتا حطمہ سشے سوچا اور یارا چی سوک وردن نشنو ڈاریک زرد انسان نس او دا سیدی چی دروازی وربانی موسود دی بند نکلے شوی دی، سوک تی بارتا وطے امنش. ثم السعیر بیا دا حتمی پسر سعیر مرتبہ دا. ثم الجحیم او بیا جحیم دی. ثم الحاویہ بیا حاویہ دا. حاویہ اوم طبقہ دا او حاویہ چی کم نے پدی طبقہ کے بمنافقان پراتے، اگا خلق با پراتے چی پخل کلمہ وائی منز کئی دا مسلمان پا جماعت گرے پرخی دا روجنی سی حجن کئی زکاتن اور کئی، لیکن عقیدہ مردار دا. دا انبیاء علیہ السلام دا شان منکر دے و دا اولیاء کرام دا شان منکر دے. دا منافق با پہاوی لند طبقہ کے پروتی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقان با پلند طبقہ دا جہنم کے پروت. آلند طبقی پنامہ دا حاوی باندے. او داغین سوائے واضی جہنم چاسانا طبقہ دا. ان فی جہنم 70,000 واد، یوازی داسانا طبقہ چے مسلمان گناہگار تا جوڑ دنو پدی کے اویا زر خورن دی. وفی کل واد 70,000 شعب، پا ہر یو خور کی اویا زر ناون دی. فی کل شعب 70,000 ثعبان، پا ہر یو ناو کی بیا اویا زر داغت اجدہا ماران. و70,000 عقرب، او اویا زر لڑمان ورکی دے. لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله، بلتا جہنم طولو طبقو تا اشارہ دا. پدے طولو طبقو کی اویا زر خوڑو ندی، او بیاور کی اریو خوڑ کی اویا زر ناو ندی.
او په هر یو ناو کې 80,000 اژدها ماران دي 80,000 لړمان. لکه دنیا کې جیلونه طبقې دی ورکی د سیوی نه بل تواړی بیا بل تبه یو وخت کې په ضمانت روزي یا څه نو دا کافران او منافقان به په دې ټولو طبقو دسې بدلیږي را بدلیږي په دې باندې به ګرځولی شي په دغه ټولو ځایونو باندې. ادنا جهنمی داغه عذاب محبوب علیہ السلام فرمائن ادنا اہل الارض عذابا یوم القیامہ پورز دا قیامت هغه انسان چې داغه عذاب پټولو خلقو کې کم عذاب هغه انسان دې تنعل ينتعل بنعلین من نار چې دو د اور کړي د اور هغه کېړې وي پخپو باندې وي یغلی دماغه من حرارة نعلین هغه دا پړو دا گرمایش نه به د سر دماغ ورکی خوټي دا هغه ادنا عذابا یوم القیامت کم عذاب چې دا اور کېړی پخپو دی پس کروټو ولاړوي او د سر دماغ ورکی خوټيږي دا هغه کم عذاب دی په جهنم. او بیا هغه اور د جهنم داسې فکر مکو چې د دې دنیا اور دی نه. ان نار الدنيا غسلت ب70 ماء من مياه الرحمة حتى اطاقها اهل الدنيا دا دنیا کم اور چی دنیا تراغلد دا دا جہنم دا اور نیو بسر کے دے او بیا دا رحمت پا عبوبان یا ویا کرت انزل شوے دے اس انسان طاقت لری چی استعمالی اگا اور ڈائریکٹ انسان استعمال ولیم نشی او بیا کرت د رحمت په ابو انزل شا او بیا دنیا ته یو بسر کې راخکاره شنو دنیا کې اور چلیږي نو دا اسی یو مثال دی چې خلکو ته بیا ویلې چې د سی اور دی نو چا به اور نه پیژندې نور هغه څه ځان ته قسم ته اور دی څنګه اور محبوب علیہ السلام فرمایا مر الله تعالی ان یوقد علی النار الف عام الہ العالمین چې جهنم پیدا کو جوړک امر یو کا چې زر کالا د جهنم په هغه کانو باندې او خشاکو باندې اور بل کئ زر کالا اور بل کړه حتى احمرت نو دا اور تکسر شا ثم وقد علی الفام حتى ابيضت زر کالا نور اور ور کې بل شنو تک سپین شا ثم وقد علی الفام حتى اسودت بیا زر کالا اور بل شنو دا تک تورو ګرځیدا فهي سوداء مظلمه اس دا جہنم اور چی دینو تک تور دین درے زر کالو کی فقط گرم شوے دے زر کالا چی بلش نسر شا او زر کالا چی بلش نسپن شا او زر کالا بعد تک تور شا فہی سودا مظلمہ دا جہنم اور اس تک تور تیار دا چی ورکش نو پاغی کرنا یعنی نشتر تیار دا ٹول او سنگ اور دے پا دنیا کی چی تاسو دا اوڑے گو رئی او یا ورکی جمع گو رئی نو دا جہنم دو طبقی لوی دی چی یو تا زمہری روئی یو جہنم یو گرم طبقہ دا او بل طبقہ چی که مدن و آغا یخ طبقہ دا چی پاغی کی ووری پرتی دی نو جہنمیان چی دیر سوال زاری شروع کی او جڑاگانیو کی نو چی منگ دی اور نو باسا ویخا یخ وطن در کم درتا چی دا سی یخی چی سم یخی نو بس آغیب ہوئی چی را الہ دا خو چی سم دی وقت کی مریو کالام را کرتا خو مزیو نو بس آئی نبی رو باسی نو زمحریر تبی غرزی نو زمحریر سو چووری دی بیا نو التبا دا آغا دا سرمن نزوی وینی روانی زخمی بی نو آغا چی پا یخنی کی واچی خنورم درد زیتیگی نو چی حالتی او گردی نو چغی بکی چی الہ آغا اور را تخد خودی یخنی نمو بس نو بیا بس کلونا بعدی بیا غی تو گردی نو بیا با حالتا چغی وحی امدا اڑول باور سرکی نو دا جہنم
هغه اور چې کوم دی الہ العالمین ته شکایت وکړه چې دا دومره تیز دی چې زمونږ د جهنم اور په خپلو کې یو بل وسوځول سره مونږ خپلو کې بړاس وکړه. مونږ څه وکړو؟ الہ العالمین ورته د 2 ساګانو اجازت وکړه. زمهریر ته موویل چې 1 ساعت په کال کې استه شي، نور برستا دا بړاسم جمعي چې دا اور کم بړاس کوي او دروازې ور باندې بندي خو هغه یو ګرمایش جوړې دیږي بخار کې کن نو داسې ګرم وي. نو دې شکایت وکړه چې مونږ دې تاو په خپل اوس وځولو ورته دې اور شکایت وکړه چې مونږ نه کومه ګرمي جوړه شي نو سر دې را باندې بند کړی دې مونږ اوس وځولو مونږ تنګي تر اوستیو. د الہ العالمین دې اور ته اجازه وکړي چې په کال کې یو تنفس یو ساه استل تاسو ته اجازه ستا د جهنم سر نه لږ هوا به په کال کې یو ځل استېش او د زمهریر د یخې طبقې نه به یو اسویلې استېش. نو دا کم اوړی چې راځي پتا باندې 5-6 میاشتې ګرمي دا د جهنم د اور هغه یو اسویلې دی چې دنیا ته ښکاره کېږي او کومه یخني چې په ژمي کې پتا باندې راځي او دا واوري وریږي دا د زمهریر د طبقې یو اسویلې دی چې دنیا ته ښکاره کېږي. محبوب علیه السلام فرمایي چې د اوړي د ماسپخین منځ ناوخته کوئ، یخنۍ کې کوئ. ابردو بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهنم، ځکه دا سخت ګرمي دا د جهنم دا اسویلی نه ده. نو دی وخت کې چې جهنم په قهر دی نو خدای تعالی هم په قهري، نو تاسو دا منځ لږ رستو کوئ، یخنی به لګیږي، د ماسپخین منځ لږ ناوخته کوئ په اوړي کې. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لو کان فی المسجد 100,000 او یزیدون، کم مسجد کی چدے مبارک ناز دے خلق و تنصیحت و تبلیغ کئی وی کپدے جماعت کے 100,000 یاداغین زیاد خلقم ناس ثم تنفس رجل من اهل النار او دا جہنم عذاب و صدر تا بیانوم خو که یو جہنمی دی جماعت تراش 100,000 نزیاد خلق ناس دی او اگا جہنمی یو آسویلے را کاگی لماتو نو دا 100,000 نزیاد خلق با دا جہنم دا جہنمی پاسویلی بانی اسوزی امڑبش. اور خودم سخت دی چه دا جہنمی والتا دا سی حال باندیوی چه دے بدن دمر گرم شوی چه دا دخلی غطاو که 100,000 خلقو کی پورتشنو اگا 100,000 خلق باورنمڑشی نو دا بدا سی حال باندې به جهنمی وي. او بیا د دې اسحاق بالته څه شی څه شی بس کی هم دې مړی خور کې نشته، هم دا زخمیان چې د دې تنې نه کمی زوی روانې دي فوټو کې سوځیو زوی تی روانې دي هم دا براخستلی کېږي او واپس به هم نه جهنمیانو ته د اوبو په شکل ورکولی کېږي. محبوب علیہ السلام فرمائی لو ان دلوا من غساق جہنم القی فی الدنیا لن تنال الارض اہل الارض، وی کد جہنم دا جہنمیانو دا غزون یو بوکا دی دنیا تراتلش پا تمام سرزمین کے با دزمک دا خلقو بدبوئی دا لاسان خوراک کولیش نسخاک طول با بدبوئی شی ورسا کاغا یو زوی دومره بدبوئی دی کاغا یو بوکا چرته دنیا ترا پریوت او دا به مرته څومره په سختۍ باندې ملاویږي او خوراک به څه شی زقوم بوي او یا بدورع وي چې هغه څومره سخت دی او دا به هم داسې په اسانۍ نه ملاویږي چې هلته به پراته وي او هر څوک به ورځي لنګر به لګېدلی نه. محبوب علیہ السلام فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے یلقا علی النار الجوع، دا جہنم پا خلقو باندے بلوگاو لگی سخت لوگا بی تنگ کی حتی یعدل ما هم فیہ من العذاب، دمرا بوگی شی چی دا اور دا جہنم سر بی لوگا برابرش اگا دا اور عذاب سر با دا لوگا دمرا تنگ کی دی چی دا لوگا دا اور عذاب بورتا یو شنخ کاری. فیستغیثون بالطعام، فریادون و چغی بوہی چی لگ روٹی را تراکی لگ طعام را تراکی. فیغاثون بطعام من دوریع، ند دوریع یو قسم ازغن بوٹے داغین بورتا طعام ورکڑش
ابو جهل لعین چې کله دایت واوریدا چې من ضریع به ورته سم ملاویږي نو ضریع یو بوټی و اب چې وخو خړو نو چاغېده به نو هغه وویل چې زه خدای مونږ بم پکې چاق چاق یو خنده یې وکړه. الہ العالمین آیت نازل کا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه به مړول کوي او نه به چاقول کوي. داسې بوټی دی او تیریږي بم د انسان نه. ویستغیثون بالطعام، بیا به طعام غواړي فیغاثون بطعام ذی غصه، داسې طعام به ورکړي شي چې هغه بستونی کې نخلي، د ټولو بستونی بند شوي نښتې به وي، چغې به وهي، انکي به کوي. یو خيار به پکې ووي دنیا کې به چې چا نوڼې ونه خته اوبه به اسکلي، راځئ چې اوبه وغواړو. سوال زارئ به شروع کې وي موږ ته لږې اوبه راکئ، نو اوبه به ورته څه ورکول شي. فیرفع الیهم الحمیم بکلالیب الحدید، داسې کنجکونه او کړیان به یې د اوسپنې او لرې نه به ورته د جهنم کې چې کوم مقررې فرشتګانې دی به داسې نیولي، دا زوی او ګرمې اوبه دا به ورکړي چې دا اوس کوي. فاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، شونډو ته چې رانږدې کړي نو دومره به ګرمي چې د مخ پوټه کې به یې ورکې ویلی شي، او چې ګوټ ور نه وکړي نو کلمې او دننه چې کوم دی به ویلي کړي او هغه به ترې نه ښکته تللی شي، خو مرګ ورکې شته نه دی. دغه وخت کې به داسې تریخ بوټی دی دا زقم، لو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي انتم فيها خفصتها عليكم. او یو روایت کې راځي چې که د هغې نه یو قطره دنیا ته راشي نو دنیا کې به خوږ څیز پاتې نه شي، هر څه به ترخه وګرځېږي. کله چې لوږه تنګ کړي نو دوی به چغې شروع، فیدعون خزنة جهنم، د جهنم خازنانو ته به چا زارۍ او چغې کوي، څه به ورته وایي، ورته به وایي ان ادعوا ربکما، اے خازنان جهنم د رب خپل نه مونږ ته دعا وغواړئ، یخفف عنا یوما من العذاب، خیر دی یو ورځ رانه دی عذاب کم، سبا دی بیا را باندې راولي خو یو ورځ عذاب دی رانه کم کی. فرشتي به ورته وایي فیقولون اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، آیا نو چې تاسو ته به رسولان درتلل په واضح دلایل او معجزو باندې؟ قالوا بلا، نو دوی به ورته وایي چې او راغلیو. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، زه اوس چغې وایي دعاګانې غواړئ، نه د دعا د کافرانو مگر په ګمراهۍ خطا کې ده، اوس هېڅ فایده نه کوي، زارۍ ضرورت نشته. دا به خزانو ته سوال زاریو کې به یې ورټي او به یې شړي. د ټولو خزانو د پاسه مالک د جهنم مشره ججه فرشته ده، مصلحت به وکړي. فیقولون راغون بشي او به وایي ادعوا مالکا، زی ورشئ مالک ته ووایئ. فیدعون نو ورته به وایي فیقولون یا مالکو لیقضي علینا ربک، اے مالک د جهنم رب ذوالجلال نه دعا وغواړه، لیقضي علینا ربک، چې مونږ باندې خدای تعالی مرګ راولي، بس مونږ دې مړه کړي او ختم نشو. دا خو ورته ووایه. قال فیجیبهم انکم ماکثون، دا به ورته وایي لږ مهلت وکئ، زه خدای تعالی سره تعلق جوړوم، یعنی زه ور سره رابطه کوم که الہ العالمین اجازت وکړه نو ټول به مړه کما، ټول به مړه شي، بس الہ العالمین به موفات کړي، مړه به مو کړي. اعمش وینبئت ان بین دعائهم و بین اجابت مالک ایاهم الف عام، دا مالک به تنه لاړ شي، زر کاله به ورته راځي نه، زر کاله به داتې تلي وي، زر اعظم تاسو ته جواب راوړم، دی به حیران شي. زر کاله بعد به مالک د جهنم ورته راښکاره شي،
ویلا العالمین د خوانه می جواب راوړې فیجیبهم انکم ماکثون تاسو ته مرګ نشته ده تاسو به جهنم کې پدرنګ پراته بس هم دا موټی کانه دا وتل نشته دا سوچ لري کوي مسلات بہو کی چراغی دا جبل سعود دے پدی بپورت شن جہنم نبوز یو روایت کے زر کال رازیو بلکی اویا زر کال با دیغر کے مزلو کی نبر ولارش دغر سر با معلوم نش او چه سمر پورتا کی گنو گرمی بنورم زیاتی یہ روای دین خوالن دے زیخو رازی بیا کزیب اویا زر کال با بیا را روانی لندے بیخت براش خزانہ دا جہنم بے سوال نہ اور مالک دا جہنم بسخ جواب اور کی چی انکم ما کے سونتا سو بدرنگ تے رویا مرگ در تنشتا وطل در تنشت پراتو سی بکی دغا وقت کی دوی بوئی چی یرا نہ خازنان دا جہنم را بانے زڑخ ہو گئی نہ مالک دا جہنم زڑخ ہو گئی رازے چی ڈارک در رب ذوالجلال سر رابطی جوڑی کونو فیقولونا وائبا ربنا غلبت علینا شقوتنا اے رب زمون من بانی بدبختی غالب شویوا وکننا قوما ضالین من یو گمراہ قوم پا دنیا کے ربنا اخرجنا منها اے رب زمون یو کرت مدی جہنم نو باسا فإن عدنا فإنا ظالمون کمن بیا واپس شنو من بظلم کون کیو العالمین داڑخ نبا جواب اور تملاوش اخسو فیہا ولا تکلمون کرشی زیرو کی گئی لا تکلمون ما سر خبر مکوائی دنیا کی ما بار بار تاسو تاستازی لی گلیوں پار قسم بانے میں تاسو توضاحت در لی گلیوں چازلتا کو زولنا اس ما سرستاسو دا خبرو کار نشتا دغا وقت کیا خضو بالزفیر والحسرت والویل چغب شروع کی دخرد زنگا غننے اگا اگد آواز او لنڈ آوازو نبکی خوب العلاج بھئی نہیں الہ العالمین دی منگو تاستا ددی بدبختین نجات را کی امین پہ بانی ہوئی جہنمیان برا غنڈی کی مسلاتو نبکی او خدا تعالی تب سلور یا پنزا زیا قسم خبری زاری بکی تزیو گاڑی کی سلور یا 15 گھنٹے مزلوی پلار کی منز وخشی نو دا سڑے با مسافرانہ منز کئی کا پورا منز نو دا سلور یا 15 گھنٹے کا دا ٹانگے مزلی خو جدا مسئلہ دا کا دا پلینکوچی و دا جازی نو مختلف خبر دا خدا مسئلہ یادا کہ 2.5 کلومیٹر اتب 50 کلومیٹر لکا مردان مسافرانہ نہ جوڑی گی خو مردان نہ کلک مخ کے شیرگڑ درگئی ثوابی رسل رزی نو بیا مسافرانہ جوڑی گی دا منز با دے کم کئی چھ ارادہ کمزی کی او چھ کمزی دا کور نووتا او ارادہ دا چھ سواد تا بزم نو دے با چھ کور نووتا نو کدے پٹیشن پبو کی دیم دے با من نمائی کئی واپس چھ دیزی تر رسی گیم نمائی با کئی ترسو چھ دا کور آگے حاتی تا چھ جامع مسجد تا نہیں راگلے یا کم علاقے پوری چھ دا علاقے خلق قضای حاجت توزی گر چاپیر پٹی نواحی دمرا چی نئی نزدے شوین لا بقصر کی مغا کم من بکی نو جہنم کی جہنمیان سلور زارئی بہو کی نو سلور زارئیو کے بس جواب اور تملاوش پنزم سوال چیو کی نو سخ جواب بملاوش راغین آباد بھئی بلالار نوی اول ذل براغون شنو دوی بوائی ربنا متنا اثنتین الہ دو کرتی دی ملکلو واحییتن اثنتین دو کرتی دی جوندی کلو فاترفنا بدنوبنا من پخپلو گناہون اعتراف کردے فحل الى خروج من سبیل آیا دا جہنم ندوتو صلا رشتکنا الہ العالمین بورتوائی ذالکم بانو اذا دعی اللہ وحدا زکا میرا وستی کلب چیلا العالمین یوازی ذکر کے دنو کفرتم تاسو بکفر کا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا کا شریک بور سر تڑل کے دنو تاسو پہ یقین کا یعنی اللہ رب ذوالجلال سم شریک نے ولیو فالحکم للہ العلی الکبیر پس حکمو پیسلا غزات لرو اللہ لرد چی علی ذات دیو کبیر ذات اس مرانا سو خلاص ولنش
ثم یقولون بیا با راغون شي جرګه به جوړک بیا به وای ربنا اے رب زمون اخرنا الى اجل قریب سنیټی نزدې پوری مهلت را تراکا نجب دعوتک ونتبع الرسل ستا دعوت به امنو ستا د رسولانو اتباع شروع کو الى العالمین بجواب کې ورته وای اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال ایا نوې دنیا کې چې تاسو به قسمونه خوړل چې موږ د دنیا نه تلل نشتا قیامت به مو نه منم کافرانو ته به داسې جواب میلاوش فیقولون دوی بوای ربنا رب زمن اخرجنا من وباسی یو کرتا نعمل صالحا نیکیانی بشرو کو غیر الذي كنا نعمل اغه سمو چې کړه کارونه به بیان کو نیک نیک کارونه وکړو العالمین داړه جواب به میلاوش اولم نعمرکم ما يتذكر في من تذكر آیا دمر عمر میں نو در کړه بلکې در کړه میں سمر عمر يتذكر فيه من تذكر اغه چې څوک پکې پند خلی نو هغه پکې پند خسته شم دومره ټیم می نو در کړه تذکر چې پند باخسته من تذکر چا چې پند خسته چا چې پند خسته نو هغه مر ټیم خو می در کړو چې تاسو پکې پند خسته وي وجاءكم النذير او ير ورکون کې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درغلو فذوقوا فما للظالمين من نصير پستا سوچ چې کم نه اوسکه عذاب د ظالمانو مشرکانو د پاره امدادیان نشت ثم يقولون دوی بوای ربنا رب زمن غلبت علينا شقوتنا فمن زمن بدبختی غالب شوی وكنا قوما ضالين من یو گمراه قومو ربنا اخرجنا اے رب زمن اوباسی من من د جهنمنا فإن عدنا کا واپس مو کفر کا گمراہی مو کا ضلالت مو کا فإنا ظالمون نو من بظالمان یو پزانو خپل باندې العالمین دا خبر جواب ملوش اخسو کر شیفیا پدی جہنم کے ولا تکلمونی ما سر غگی گئے ما تاسو نور زما سر خبر واک نشترے بس چپ شئی نورا دغا وقت کے دی بچگی اوزارے شروک سواؤن علینا جزعنا ام صبرنا برابر دا پمون کا جز پزی کو چگی وہو ام صبرنا کن صبر کو او یا کالا یا زر کالا یا زر کالا بغلی پراتی چایو ورکی چغو کی ازر نور با پی چغی مواها صبرو کا عاجزی کو کی دی چه خدای تعالی را بانی رحمو کی چه دا خوارانو گو دا سی اور کی پراتی دی و جاڑی نوزانی ٹنگ کڑی دی او بم بس او یا زر کالا با پدغور کی پراتی جاڑی بنزان بغلی کڑی پت با جاڑی زنگا با کئی او چا پزور ورکی کم جاڑی نو آغا با بیزت کی چه مجاڑا منگا مسلات کڑی چه صبر کو او یا زر کالا بال بچیر پا دی کارو نشو راضی اس چغی شروع کئی کرابانی ارحمیگی او مباسی چرتا نو بیا با یا زر کالا رمباڑی وحی چغی با وحی باغی بم کارو نشی الالعالمین فرمائنو جہنمیان بوائی سواؤن علینا برابر دا پا منگا جزانا دا چی منگا چغی وحلی فریاد موکا برابر دا پا منگا صبرنا کا منگا صبرو کا مالنا من محیص مونگ لرا صد خلاصی لارا نشتا دے نا پا صبر کیگی نا پا چغو رمباڑو کیگی یو روایت کی رازی چه سل کالا بچغی وحی و سل کالا بصبر کئی بیا بسل کالا چغی وحی بیا بسل کالا صبر کئی دا جہنم سختی کے کتابون مطالعاشی خلاصی گی نا و نیکان بندگان چکم دی آغی کا انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیمات ناغی ہم دمر یریگی او دومت دا تعلیم دا پارا 10 الفاظ وائی چھ انسان پہ حیران شی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام بفرمائل کم من جسد صحیح ووجہ صبح ولسان فسح غدم بین اطباق النار یسح عیسیٰ علیہ السلام بوئل کم من جسد صحیح دیر خیسته جسدنا ووجه صبح دیر روخان سپین مخنا ولسان فسح او دیر خکلی زبان والا چه فسح بیانونا کئی غدم بین اطباق النار یسح
سبا ته ورځ داسې راتلونکې ده چې په منځ د طبقو د جهنم کې برمباړي وهي او چغې به وهي. ښایسته ځوانان، ښایسته رنګونو والا او ښایسته فصاحت والا به پکې پراته وي. داود علی نبینا علیه الصلاة والسلام به فرمایل الهی لا صبر لی علی حر شمسک فکیف صبری علی حر نارک. الها ما ته زما قومیانو ته بخنه وکي، الها زستا د نور ګرمۍ ته نشم ټینګېدی، نو ستا د اور د جهنم ګرمۍ ته به څنګه ټینګ شم. او دا شان احمد ابن حرب رحمت الله علیه بویل ان احدنا یوثر الظل علی الشمس ثم لا یوثر الجنة للنار. زمنګر سړی سورې د نور نه په اوړي کې خوخی او جنت د جهنم نه خوښ نه ک، داسې عملونه کې چې دې په جنت ته ځي او په هغه عمل کې مبتلا او لګیا دی چې دې په جهنم ته چې دې جنت ته ځي کار نه کوي او هغه کار کوي چې دې جهنم ته به باندې جوړیږي او روانيږي. او داود علیہ السلام فرمایل ولا صبر لي على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك. الها ته چې ما باندې د رحمت आवाज کینو زه دومره یریږم چې زه اوره پیګم، زه هغې ته نشم ټینګېدی، نو ستا د عذاب आवाज به څومره دهشتناکي، نو هغې ته به مونږ څنګه ټینګ شو. ګوره د انبیا دي علیهم الصلوات والتسلیمات. یو ځل صحابه کرامو ډله ناسته وه، په خپلو کې مزاح کو، لږ لږې خندل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ناست و، هغه ته یې چې وکتل نو په مخ او په سترګو باندې داسې غټو غټو څاڅکو والا اوښکې روانې وې او داسې سخت سخت ژړل. نو صحابه کرام ورته وایي تاسو ژاړئ او موږ داسې خوشحال یو، مزاح مو خپلو کې وکړه، ولې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل که تاسو ولیدل هغه څه ما ارا چې زه یې ګورم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. خندا به مو ډېره لږې وه او ژړاګانې به مو ډېرې زیاتې وې، خو چې دا ډېر خاندی او ژړا مو لږه او خندا مو ډېره د ښکاري درته نه چې سره روان دی څه کېږي. او بل روایت کې وایي چې زما زړه به څنګه خوشحالي وکړي یا به زه څنګه وخاندم. زه اوس هم اسرافیل علیه السلام ګورم چې په شپېلۍ باندې خوله ایښې ده او د اله العالمین امر ته منتظر دی چې کم وخت به ما ته اړ و اجازت کېږي چې زه شپېلۍ ویم او په دنیا کې زلزلې راشي، غرونه په غرونو باندې زره زره وګرځېږي او اسمان ټوټې ټوټې را پرېوځي او د قیامت ورځ برپا شي، هغې ته منتظر دی. نو زما زړه څنګه خوشحالي وغواړي. د اله العالمین دوستان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې لس کرت محمد عربي صلی الله علیه وسلم ورته جنتی ویلی دی، د جنت زیری ورکړی دی. هغه مبارک یو ځل په کور کې زړه تنګ شو، کور کې ژړل ژړا ونیو، بهر ته راووته ویې ځم دشته کې چکر وامه، تفکر کوي، د جهنم د عذاب نه یریږي، د قبر د سختیو نه یریږي. بهر ته چې راووته یو ګیا وه، په دې ګیا کې یو اوښ لګیا او څاروی لګیا او ګیا خوړه. نو ده وفرمیل لیت کنت حشیشا، هغې ګیا ته ولاړ دی ژاړي او وایي چې کاش زه خو انسان پیدا نه وی، زه نن دغه ګیا پیدا وی چې دا اوښ راغلی وی او زه یې خوړلی، بس زه به ختم شوی وم، ما سره خو به حسابي نه وه که نه. زړه یې تنګ شه، د هغې نه لاړو یو ونې ته ودرېده، په دې ونه کې یو چنچڼه وه او دې چنچڼو دوو خپلو کې لوبې کولې. دی مبارک چنچڼې ته ګوري او ژاړي ژاړي ژاړي، ویلی ته کنتو عصفوره، کاش کې زه انسان نه وی چنچڼه وی. وګوره جهنم یره نشته، اوسه د قبر یره نشته، که زه دا چنچڼه وی نو څومره به ښه وه. او بیا مبارک د هغې نه روان شو او چې مخکې لاړه یو دوه درې ماشومانو لوبې کولې. نو د مبارک وژړل، ویلی ته امي لم تلدني، کاش کې مور زیږولی نه وی، په دنیا کې پیدا نه وی. او بیا دې ماشومانو ته چې وکتل لیت اموت صغیرا، کاش کې زه ماشوم مړ شوی وی. دا ماشومان دی مرفوع القلم دی، حسابي ورسره نشته دی، جنتی دی. محبوب علیه السلام صادق پیغمبر علیه السلام هغه ورته جنتی ویلی دی، خو هغه مبارک سره دومره یره ده، دومره ورسره غم دی. او موږ او تاسې سهار دکان ته لاړ شه ماښام راشه، سهار روزګار ته لاړ شه ماښام راشه، فقط لکه چې همدې ته پیدا یې نه. اله العالمین فرمایي ما اريد منهم من رزق وما اريد یطعمون، ما اراده ده د خلکو د پیدایش نه د روزیانو نه ده کړې، نه مې اراده ده دې کړې چې زما غریبو بندګانو ته د یطعمون دی روټیګانې ورکي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین
روزي رسان د قوت خاوند او محکم ذات الہ العالمین دی. دې ټولو ته الہ فرمایي زه روزي ورکوم. دې لپاره خو مې نه پیدا کړی وما خلقت الجن والانس